مقصد دپاره بایکاټ کوي او د دوی د بایکاټ په نتیجه کې خلکو ته تکلیف رسي. زه به هغه سوکاړ پوهان او نامنهاد دانشوران او انټلیجنسیا چې ده انټلیجنسیا خو نه ده خو ځان ته وایي، زه به هغې لا یو چیلنج هم ورکوم، دعوت به هم وله ورکوم او هغې ته به زه په دلیل دا ثابتوم چې زمونږ وکیلان چې دي هغې دا احتجاج چې کوي دا د عام ولس دپاره کوي، د معاشرې د عام خلکو دپاره کوي. ځکه چې کوم ترمیم شوی دی زما فاضل مشر ورور به خبرې کوي، هغې ترمیم کې د ټولو نه زیات خیر وکیلانو ته شوی ده، د ټولو نه زیاته پیده وکیلانو ته شوې ده. وکیل به لوکل کمیشنري د هغه په ذریعه باندې به کمیشن ریکارډ کېږي، هغه له به د هغې معاوضه ورکوي. هغه اپیل چې په تیمرګره کې به زموږ یو ورور 100,000 روپۍ 10,000 روپۍ فیس اخیستو، هغه به اوس په دارالقضا او پېښور او ډي آی خان کې به په لکونو روپۍ اخلي. موږ خپل خبرې نه یو راغستې، موږ چې کومه خبرې راغستې یو هغه دا ده چې په دې ترمیم کې د ټولو نه لوی تاوان، لویه بربادي او لویه تباهي چې زموږ د عام سړي شوې ده. او زه هغه نامنهاد پوهان، هغه سوکال دانشوران، د دې ځای کې منتخب سلیکټډ خلک هغې کنډیم کوم، د هغې مذمت کوم چې هغې د دې ترمیم لکه دا ترمیم هغې نه دی سټډي کړی چې دا ترمیم شوی دی، د دې ترمیم په نتیجه کې څه شوي دي. انشاءالله که دې حکومت د 14 تاریخ نه مخکې دا ترمیم وانخیستو، وکیلانو صاحبان او انټلیجنس والا ولاړ دي، زه به د دې ضلعې ټول پولیټیکل خلک، ټول سیاسي مشران، سیاسي کارکونان، د دې ضلعې هغه خلک چې هغه قومي خلک دی، هغه په قوم مین دی، هغې سره د قوم د مسایلو ادراک دی، زه به انشاءالله د هغې یو سیمینار کوم او هغه به زه راغواړم. او دا خبره که دا خبره نن د وکیلانو په دې پلیټفارم باندې حل نه شوه، دا ترمیم یې واپس وانخیستو، د دې خبرې نه قلار نه شو، نو انشاءالله موږ سیاسي کارکنان هم یو، موږ وکیلان هم یو، دا خبره به موږ عوامو ته وړو او چې کله دا خبره عوامو ته لاړه شي بیا به حکومت ته احساس وشي چې دا خبره سات ته ورسېده. زما مطالبه دا ده، ساده مطالبه مې دا ده چې تاسو کوم ترمیم کړی دا عوام دشمن ترمیم دی، دا تاسو د عوامو په دشمنۍ باندې کړی دی، دا موږ په دلیل ثابتو، په دې باندې موږ ارګومنټس کوو او انشاءالله هغه نامنهاد سوکال پوهان چې په سوشل میډیا د وکیلانو خلاف کې دی پروپاګانډه کوي، هغې ته به موږ ثابته کړو چې تاسو د دې قوم دشمنان یئ، تاسو د دې ولس دشمنان یئ، تاسو صرف دې ته ناست یئ چې په بلستان کې یو ټویټ وکړئ، یو ټیکسټ وکړئ او هغې کانسیکوینس ته نه ګورئ. خو موږ به راته ثابتو چې دا وکیلان چې دي دا په اصل معنو کې د دې خلکو خیر ښېګړه غواړي. زه ستاسو ډېر مشکور یم، زه ستاسو شکریه ادا کوم. د بار کونسل کې دی موږ ته 3 ورځې د هړتال وکړو، پرون موږ پریس کانفرنس کړی، په 14 تاریخ باندې په پېښور کې زموږ سیمینار دی، موږ به ول ټول وکیلان د خیره سوځو او چې موږ ته بار کونسل زموږ د پاکستان بار کونسل، خیبر پختونخوا بار کونسل او پاکستان بار کونسل موږ ته څه هدایت کوي، انشاءالله په هغې باندې به موږ ښه په اخلاص، ښه په ایماندارۍ هغه په هغې باندې عمل درآمد کوو او موږ به خپل ولسو، خپل خلکو، خپل عام ولس ته موږ یوازې نه پرېږدو، موږ به انشاءالله د هغې مټې یو او موږ به د هغې لاس وخپې یو. وما علینا الا البلاغ.